بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وای، د صحت جامې هم به په تن وي. نن راوت یو د پېښور پریس کلب مخې ته په دې اړه چې زمونږ کومې مسلې دي دا به حل شي. زما سره موجود دي د سرحد یونیورسټۍ د فارمیسي ډپارټمنټ سټوډنټان کوم چې د پی پی ای سره تعلق لري. سرحد یونیورسټۍ زمونږ کوم ملګري چې دي د فارمیسۍ د هغې نه تپوس کوو چې دی ولې راوتي دي، مطالبات یې څه دي، او که مطالبات حل نشو نو مخې ته لایحې عمل به یې څه وي. زموږ سره موجود دی وقاص صاحب، د ده نه معلومات کوو چې دی څه وایي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راوتي یو د سرحد یونیورسټۍ سټوډنټان یو، موږ سره ډېر سینیر یو، موږ خپله د سیکنډ سیمسټر سټوډنټان یو. زموږ د احتجاج د راوتو مقصد دا دی چې زموږ چې کوم د کټګري ای حقوق دي په پاکستان کې، کوم چې فارم ډي ورته وایي ډاکټر اف فارمیسي، هغه موږ ته نه میلاویږي. د هغه نه میلاوېدو وجه څه ده چې هغې کې چې کوم کټګري بي ده، دا کوم چې ډپلوما اف دغه دی ډاکټر اف فارمیسي، دا به د دې په نوم باندې هلته ډګري نه کېږي او هغه زموږ ریټس ختموي. نو هغې ریټس لپاره چې دی موږ مخکې هم ډېر احتجاجونه کړي، زموږ سینیرو کړي دي، زموږ ټیچرانو کړي دي، اوس زموږ نمبر ته موږ راوتي. نو زموږ مین مقصد دا دی چې موږ ته زموږ ریټس پر موږ شي. زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغوی ډګریانې کړي دي او په کورونو کې بېروزګاره ناست دي، ډېرې غټې خرچې کړي، ټایم وله ورکړی دی، 5 سال ډګري کړی دی او په کورونو کې ناست دي. نو موږ ته حکومت نه دا مطالبه ده چې کاینډلي چې زموږ چې کوم ریټس زموږ ته هغه میلاو شي او د هغوی چې کوم ریټس هغه ته هغه میلاو شي. بینکۍ د نه خیر د هغه هم یو ډګري ده، ډپلوما ده، ځان د خپل دغه کې جاب کې څه دغه کې، چې زموږ چې کوم ریټس زموږ ته د هغه پوره میلاو شي. تھینک یو، ډېره مننه. مهرباني. زموږ سره موجود دی دلته ثناء الله بهي. ثناء الله بهي تاسو هم خپل کوم سوچ چې در سره شریک بس هاشم بهي څه خبرې خو وقاص صاحب وکړې، موږ خو ملګري وقاص وکړې پوره خبره داسې ده چې موږ 15 کاله زمونږ ډیګري هغه اور کم کیټګري بي ده هغه 2 کالې. نو کیټګري بي چې نن سبا کوم ده هغه د کیټګري نه یې نه زیات ده او اهمیت ولا ورکوي. ولې چې مارکیټ کې کیټګري بي چې کوم ده هغه په 5000 خرڅېږي، دا بله چې کوم ده 15000. نو خلک خو ارزانې ته ګوري که نه، نو کیټګري بي اخیستلی کېږي او کیټګري ای دغسې پاتې کېږي. نو زمونږ چې کوم رایټس دی موږ هغې دپاره راوتي یو. بس انشاءالله امید دی چې انشاءالله زمونږ چې کومې مسلې دي هغه به نن حل کېږي او دا کیټګري بي خلاف موږ راوتي یو. انشاءالله د دې مکمل بایکاټ دی. موجود دی صدر صاحب چې هغه به خپل تعارف هم وکړي او د مطالبات سره دا به ورته ووایي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. یو جهان مننه ستاسو. بالکل څنګه چې تاسو ګورئ دلته د فارمیسي پروفیشن حوالې سره موږ یو پوره من سټرایک وکړو الحمدلله، او دا ملګري پکې راوتي دي او خطر کې سره زموږ سټرایک وشو. زموږ یو مقصد ایم دی د پروګرام کې کوم ایجنډا ده هغه دغه دی چې کوم کیټګري بي څومره کالجز دي، څومره ډپلوما هولډرز دي، په دې باندې پابندي ولګي دا د بند شي. اصل چې کوم کیټګري ای دا د بحال شي. موږ دې نه مخکې سټرایکونه کړي په مختلف یونیورسټیانو کې، موږ په پارلیمنت هاوس ته لاړو، موږ سینټ ته لاړو، موږ هلته هیلث کمیټې ته مو راغلي، موږ مختلف کسانو سره میټینګونه هم کړي دي. نو انشاءالله دا زموږ سټرایک دی، که دې حوالې سره زموږ دغه مطالبې دي نه ومنئ بیا به زموږ انشاءالله نیکسټ کوم سټیپ چې کوم د فارمیسي کونسل کې الیګل سیکریټریان ناسي د دې به موږ انشاءالله موږ بیشترې ګول کوو. دا به موږ فارغو د فارمیسي کونسل نه. ولې اصل نصور دغه د فارمیسي پروفیشن چې کوم کیټګري ای دي د دې خلاف چې کوم اصلي سازش دی هغه په د فارمیسي کونسل کې 2 سیکریټریان دي، ټول همدغه کسان دي. دوی ته موږ ټایم ورکوو یو میاشت چې ځان کې موږ سره میټینګ کوئ، کوم طریقې سره موږ سره خبره کوئ، موږ سره خبره وکړئ. د فارمیسي ایکټ کیټګري ای چې کوم اصلي مقام دی هغه په سوسایټي کې په کمیونټي کې بحال کړئ. ادروایز موږ به انشاءالله بیا تاسو سره هغه کار کوو چې بیا به ته بشترې به ګول کوئ، کور ته به ځئ، ستاسو به په فارمیسي کونسل کې بیا نه وي. تھینک یو. زموږ سره موجود دی دلته شاهزیب بهي چې کوم زموږ د فارمیسي سټوډنټ دی، زموږ کلاس فیلو دی. د هغه نه معلومات کوو چې دی ولې راوتي دي او که مطالبات یې نه منل شو نو بیا به مخې ته لایحې عمل څه وي. شاهزیب بهي دا راته ووایي چې مطالبات خو څه دي. جی بالکل نن موږ فارماسیست پی پی ای د پاکستان فارمیسي کونسل خلاف چې کوم دی یو پروټیسټ و. پی پی ای زموږ د پی پی ای چې کوم تنظیم دی لیګل باډي دی، موږ څه مطالبات زموږ مشرانو تاسو ته بیان کړي هم دي. مین مطالبات پکې دا وو چې کوم الیګلی کیټګري بي لا دی فارم 9 فارم 10 لایسنس ورکوي او هغه چې کوم دی په سینټ کې یو بل پیش شوی دی، هغه بل اوس مخکې قومي اسمبلۍ ته تللی دی. نو موږ صحت کم منسټر دی، د صحت منسټر او ممبران چې کوم دي هغې له هم موږ اپلیکیشن ورکړی او د دې خلاف چې کوم دی موږ نن راوتي یو. دا صرف پی پی ای کې پی کې ده. که چیرې موږ مطالبات ونه منلی شو نو انشاءالله موږ به پی پی ای پوره پاکستان راوځو، په یو ټایم باندې یو لایحه عمل به ورکوو انشاءالله.
موږ سره حذیفه صدر صاحب موجود دی د هغې نه تپوس کړو چې دی څه الله وتې دي مطالبات څه دي که مطالبات ونه منل شو نو مخې ته لایحې عملي څه دی صدر صاحب دا راته ووایي چې مطالبات هم څه دي زموږ مطالبات دا دي چې څومره هم که ایلیګل کیټګري بي دي هغې د رجسټریشن بند کړي د فارمیسي کونسل نه او دې نه علاوه څومره هم چې ایلیګل کالجونه دي هغه دې هم ټول بند کړي چې د فارماسیست پروفیشن هم دې کونسل والا تباه کړی دی او ایلیګل رجسټریشن یې ولا ورکوي سره موجود دی دلته حبیب بھائی د هغې نه تپوس کړو چې دی راوتې څه دي حبیب بھائی دا راته ووایي راوتې څه بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول ستاسو ډېره مننه او شکریا تاسو ګورئ زما مخامخ فارمیسي کونسل دی د کې پي زموږ بنیادي مطالبه هم دغه ده چې دلته ایلیګل کیټګري بي چې کوم ډیپلوما هولډر لا ډیپلوما کونسل نه اپروو نه دي هغې ته چې کوم ډیګري میلاویږي موږ چې 5 ایئر کوم فارم ډي ډیګري کوس کیټګري یې هغه فارم 9 فارم 10 فارم 11 دواړو ته سیم میلاویږي زموږ بیا پوښتنه دا ده چې موږ ولې 15 کاله خپل وخت ضایع کوو خپل مور او پلار ټایم ضایع کوو خپل مور او پلار انویسټمنټ ضایع کوو نو بنیادي همدغه یو مطالبه ده چې کیټګري بي چې څومره هم څه پورې میلاو شوي دي دا ایلیګل دي دا ډیپلوما کونسل نه اپروو نه دي دا د ختم شي او کیټګري ته تحفظ ورکړي یا په انډسټریل لیول په هاسپټل لیول دې نه علاوه په کلینیکل سایډ په ډرګ کورټ سایډ په مختلف ځینو کې چې چېرته د فارماسیست پروفیشن ورکړي هغې ته د هغې رایټس میلاو شي که ستاسو مطالبات ونه منل شو نو مخې ته لایحې عمل هم رسوي زموږ مخې ته لایحې عمل دا دی چې دا کار د ځوانانو دی د ینګ بلډز دی څومره هم یونیورسټیز دي په دې ټول کې پي کې هر یونیورسټۍ ته به ځو خپل تنظیم به منظم کوو یو لوی تعداد کې به خلک را پیاسو اول خو به دلته درنه وي که د دې وي نه موږ ته څه امید ظاهر نه شو نو انشاءالله بیا به موږ په اسلام آباد کې د فارمیسي کونسل مخې ته درنه ورکوو مهرباني زموږ سره موجود دی دلته طلال وایي چې تعریف محتاج نه دی خو څه څنګه خو یې پېژنو خو چې تاسو ته خپل تعریف وکړي او دی راوتې څه دي نه دی نه اورو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم طلال شاه دی پاکستان فارماسیست اسوسییشن سرحد وینګ ایز ا جنرال سیکرټري د کابینټ ممبر یم نن چې موږ څه خبر لراوتی دا زما خپل ذاتی مسله نه ده دا زما د کور مسله نه ده دا زما د پولیټیکل پارټي مسله نه ده چې راوت یم د خپل پروفیشن لپاره راوت یم زه چې کوم ډیګري اخلم زه د هغې د درنوالي لپاره راوت یم چې سبا زه د ډیګري کوم زما چې څونه فارماسیسټونه دي څونه هم دي د هغې د ویلو نن سبا زموږ ملک پاکستان کې فارماسیست ولې دونه ډیګریډ شوی دی ولې دونه سپک ورته مطلب داسې دی چې دونه لاندې شوی دی چې زموږ خلک د نور فیلډ په نسبت باندې که موږ ایم بي بي ایس سټوډنټس ته وګورو د خپل حق دپاره راوځي خپل چې څه معمولیان دونه مسله وشي هغوی د خپل دغه دپاره راوځي هغه حق د روډ ته راوځي پرسکرایب ته راوځي هر څه ته راوځي هغه خپل حق اصول کې که دا نرسنګ والته زموږ فارماسیست انفارچونیټلی موږ دا خبره کوو چې د اوسه پورې زموږ فارماسیست دا خپل ځان نه وپېژندلی انشاءالله دې نه بعد به موږ خپل د حق تپوس کوو چې زموږ څونه د کیټګري بي د زموږ حق خوري څونه زموږ په پاکستان په آئین خلاف ورزي کېږي دا کیټګري بي والا څونه قصې پسې شروع کړي دي د کیټګري اے او د کیټګري بي په منځ کې څه ډفرنس نه دی پاتې شوی هغې خلاف راوتي انشاءالله د دې خلاف به موږ جدوجهد کوو او تر اخره حده پورې به موږ به د خپل فارمیسي د خپل ډاکټر اف فارمیسي نوم موږ انشاءالله د دې به منځ کې به ډفرنس پیدا کوو او د دې به خپل حتی به رسوي انشاءالله او که مطالبات ونه منل شو نو بیا به مخکې لایحې عمل سي انشاءالله زموږ چیرمن صاحب اوس پریس کانفرنس کې خبرې وکړې هغوی دا خبره وکړه چې 1 منت ټایم ورکوو موږ چې کوم سټیک هولډرز دي که موږ که دا وزیر صحت دی که دا صوبایي سطح